کوم زه یم دین محمد مومن او دا وخت تاسو ګورئ پرایم ډیجیټل کهاني. کیپټل سټي پولیس پېښور سټي ډیویژن کې سټریټ کرایم او نور سنگین وارداتو کې ملوث 15 ګینګز نیولي دي چې په هغه کې 14 ملزمان گرفتار کړي دي. حوالې سره به موږ اس پی سي ټي سره خبرې کوو، دغه شانتي مختلف ډي اس پي صاحبانو سره او متعلقه تاڼې اس ایچ اوګانو سره خبرې کوو. راځي کیپټل سټي ډیویژن پولیس پېښور چې کوم دی مختلف کاروایي کړي، په هغه کاروایي کې سټریټ کرایمز کې ملوث ملزمان گرفتار کړي. دا وخت موږ سره اس پی سی ټي پېښور شاید عدنان صاحب موجود دی. دینه به معلومات کوو چې دا راته وایي چې څومره ګینګز گرفتار شوي دي او دوی نه څه برآمد شوي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا تقریبا 2 میاشتو کې کوم وارداتونه شوي دي سټي ډیویژن کې اوورال کوم شپږ تاڼې دي، هغه کې الحمدلله موږ اوس پورې ډے اینډ نایټ کار وکړو او کار کې الله پاک موږ ته دا سکسس راکړه چې تقریبا 26 موټر سایکلز ریکور دي، 2 موټر کار دي او داسې 26 موبایل دي، 2 لیپټاپ دي او 7 لک روپۍ دي نقد او دې نه علاوه اسلحه هم ده. الحمدلله ډېر زیات هغه کې موږ ریکوري وکړه تعداد. دې کې خو یو رکشه هم ده، یو رکشه هم ده. بالکل پیسې ټوټل څومره دي مجموعي طور 7 لک روپۍ، 5.5 لک روپۍ کم دي، هغه سټي سرکل ول دي او 1.5 لک روپۍ هغه غواول کیس دا ډېر مشهور کیس دا وایرل شوی هم ده سوشل میډیا باندې. هغه کې ملزم هم گرفتار ده او 1.5 لک روپۍ هغه هم ریکور شوی. څومره ګینګز دي او څومره ملزمان دي؟ دا ټوټل 15 ملزمان دي او تقریبا 15 ګینګ دي او 15 ګینګ کې مخکې هم کسان گرفتار کړي او اوس دا 15 کسان نور هم گرفتار شو ریکور. دا اصله څومره ملزمانو نه برابر شوي؟ هغه ډېر کاروایی ده، یکتوت سرکل کاروایی ده، هغه کې 2 ملزمان گرفتار دي او تقریبا 10 تمانچې دي، 9mm او 30 بور، تقریبا 3000 راؤنډز دي. تقریبا 15-16 ملزمان گرفتار دي. 15 ټوټل 15 ګینګ. دا څومره ملزمان چې گرفتار شوي دي چې د دې نور څه ملګري شته دي هغه خلاف به څه کارول کوو؟ دې کې ملګري د ول مخکې کم دي هغه هم گرفتار کړي دي او دا 15 تاسو په مخکې دا کسان گرفتار دي او لږ ډېر انشاءالله نور هم دي هغه به ډېر زر انشاءالله گرفتار. او دا راته وایي چې دا چې کومه ریکوري شوې دا موټر سایکل دا پیسې لیپټاپ او دا چې د چا وي هغې ته به تاسو دا واپس کوئ؟ انشاءالله تاسو په مخکې کسان راغلي دي هغو ته هینډ اوور کوو. دا وخت زه اس ایچ او یکتوت طارق جمال صاحب سره موجود یم. حاجي دا راته ووایي چې کومه دا ریکوري شوې ده په دې کې ستاسو په حدودو کې څه ریکوري شوې دا راته ووایي. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ډېره شکریه سر جي. زموږ خو دا وایو چې د اورال د لاست ویک کې داسې دغه د تقریبا شپږ ملزمان نیولي دي چې یو نم پکې 2 موټر سایکل ریکور کړي دي، بل نم پکې 2 آیفون، تقریبا 4 موبایل قیمتي مختلف اقسام دا هم نیولي دي. او سر جي بل دریم کس نم چې کوم دی موټر سایکل دی لکه اورال 4 موټر سایکل دي موټر سایکل لفټینګ کولو سر بالکل دا لفټرز دي، بالکل موټر سایکل لفټرز دي. نو 4 موټر سایکل ریکور دي سر، 4 موبایل دي او یو دا چې کومه په سوشل میډیا باندې ډېره ایکټیو ده افسرانو سټریټ ډایرکشن دي چې دا به بالکل ویدن ټایم ټک پکې ولا ریکور کوي. الحمدلله سر دا موږ په 2 ورځو کې ریکور کړي ده. سر ستاسو په حدودو کې چې کوم دا نور څه کرایم یا سنیچینګ داسې څه هغې کې څه ملزمان گرفتار نه دي؟ سر جي سنیچینګ دا اوس چې کوم دا موبایل تاسو ته موږ ویلي دا موبایل سنیچر دي، دا چې بل مې ته کوم یاد کړه دا موټر سایکل لفټر دي. نو بس هیبچول دي سر دا موږ نیولي. دا راته وایي چې ستاسو په دې حدودو کې یو څو ورځې مخکې یو خوا چې دی هغه یو دا غل ځان سره وایي آیسیډ پې هغه نیولې وه، رڼا ورځ باندې داسې د کور مخې ته به دې حوالې سره تاسو به څه وایي؟ سر جي بالکل په 17 مئی باندې موږ ته چې کوم دی شهزاده ولد اورنګزیب دې کس موږ ته ریپورټ وکړو چې دغسې د قربانۍ موږ کور مخې ته تړلې ده. قیمت یې څه سر هغه خو 2 لک سمثینګ یادولو چې په دې ما اخیستې ده 2 لک اینډ ابو. نو هغه بیا موږ چې کوم ویډیو وایرل شوه هغه پکې افسرانو ډېر سټریټ ایکشن واخیستو چې دا به ودن 2 ډیز 3 ډیز دا دې کې رزلټ غواړم. نو الحمدلله زموږ د اس پي سي ټي صاحب او زموږ چې کوم ډي اس پي صاحب دی د هغې په نګرانۍ کې ټیمونه هم جوړ کړو او لوکل انفارمیشن باندې سر د دې نه علاوه خو پاسبل نه وه. لوکل انفارمیشن او زموږ کوم ټیمز وو هغې ایفرټس وو. نو په 2 ورځو کې زر دا موږ ریکور کړو. هغه سړی مو ونیولو، زړور نوم یې دی او دا د دې رشید ګړی اوسېدونکی دی. هغوی خرڅه کړې وه که نه؟ وایي خرڅه کړې وه سر، وایي خرڅه کړې وه. هغه بیا د پکې زما خیال یې موبایل دا په کالا منډۍ کې غوا خرڅه کړې وه
او بیا د زما خپل خواهشات لپاره موبایل وغیره اخیستی و نو بیا مونږ ته نه 1,50,000 1.5 لک روپۍ ته موږ نورې خوړلې نورې خوړلې دي چې نو دا چې په چا موجود دي ما ډي اس پی سي ټي رشید خان سره دغه شان زموږ سره ولاړ دی ایس ایچ او قابل ریاض افریدي اور ایس ایچ او شاه قبول آصف خان سره معلومات باخلو دي نه دا راته وایي چې دا چې کومې کارونه وشوې نو دې ستاسو په تاڼې په حدود کې څومره ملزمان ګرفتار دي او سم ریکور کړي دي بسم الله الرحمن الرحیم ټولو نه پهله خو ستاسو ډیره مننه چې تاسو راغئ دا شاه قبول او د کابلۍ سټي سب ډیویژن چې کم دی دی کې مختلف وارداتونه شوي اوس موټرسایکل لفټینګ اوس یو دوه غلاګانې شوې وې هغې کې بیا د صاحبانو په حکم باندې یو ټیم جوړ شو زما په سربراهي کې دواړه ایس ایچ او صاحبانو ما سره هغې باندې مونږ بیا هیومن انټیلیجنس او چې کوم دی ټیکنیکل بنیادونو باندې هغې باندې مونږ کارونه وکړو الحمدلله ټوټل مونږ د سټي سب ډیویژن کې 10 موټرسایکل ریکورز کړي دي 4 لیپټاپس دي 20 موبایل فون دی ډیفرنٹ کمپنیز والا دې نه علاوه چې دی مونږ ته 5.5 لک روپۍ کیش ریکوري کړې ده د یو غل او یو الټو کار برآمد شوی دی یو رکشا برآمد شوی ده جی او 40 عدد ګړۍ مونږ برآمد کړي دي دا راته وایي چې دا موټرسایکل لفټینګ چې کوم دی دیو دا موټرسایکل چې دغه کې ابتدایي تفتیش کې د ملزمانو څه ویلي چې دا به چېرته خرڅوي یاره دا مختلف دی خو کله د دغه سایډ ته بوځي جمروډ سایډ ته بوځي هلته یې خرڅ کړي چېرته بیا کله ډفرنټ دغې پارټس کې خرڅ شي نو دا ډفرنټ ملزمانو ډفرنټ طریقې ورته اونې پونې دام خرڅوي جی بالکل اونې پونې دام چې 10,000 15,000 روپو دپاره دی د بل موټرسایکل خرڅوي ښه آصف صاحب ستاسو تاڼې په حدود کې څومره ریکوري شوي ده او څومره ملزمان ګرفتار دي بسم الله الرحمن الرحیم جی شکریہ زمونږ جی دغه ملزم چې کوم دی دا مشترکه ملزم ایس پی صاحب زمونږ پکې افسر و د دوی په سربراهي کې چې زمونږ خپل تاڼې یو 5.5 لک روپۍ ریکور دي بل یو ملزم نه مونږ 15 عدد موټرسایکل ریکور کړي او دویم ملزم دی هغې نه 5 موټرسایکل ټوټل 10 موټرسایکل دي 5.5 لک روپۍ دلته کوم کسان چې چا نه چې دا دغه شوي وو هغه خو راغلي وو ته تاسو دا واپس کړو جی جی بالکل تاسو اوس پریس کانفرنس کې چې کوم دی سټي صاحب چې کوم دی په خپل لاس باندې هغې ته چاپیانې هینډ اوور کړي ریاض صاحب تاسو به څه وایي ایس پي صاحب خو خبرې وکړلې تاسو لږ څه ووایي بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ډیره شکریا ادا کوم بس چې زموږ ډي اس پي صاحب څنګه خبرې وکړلې هغه سیم دي بس زموږ دا یو 40 ګړۍ دي هغه برآمد شوي دي یو رشکه ده او یو الټو موټر کار دی او 4 لیپټاپس دي او موبایل دي 20 دا مونږ برآمد کړي دي او هغه مونږ خپل مالکانو ته ستاسو په مخ کې ورکړي دا لیپټاپ کوم ځای نه برآمد شوي دا چې مونږ د هغه ونیولو هغه سره 20 عدد موبایل مختلف ډیویژن چې کوم موبایل دی والي دي اکثر د اسټن نه د موبایل لیپټاپ دی دا پټي نو دا مختلف تانو دغه لیپټاپ دي دا کوم اسټل نه دا لیپټاپ دی دا خاص کر دی دا ډاکټر اسټل هلارچ هسپتال او دا پلازې شولې داسې مارکیټونه شولو هغې نه دی دا موبایل او دا لیپټاپ دی خو سی سی ټي وي کیمرې هم لګېدلي او دغه شانتې سیکورټي هم وي نو بیا دا څنګه داسې کاروی نه کوي بس ځینې داسې کیمرې وي چې هغه بند وي څه خرابې وي نو بس دوی هغه موقع وګوري بس هغه موقع کې دی راډیو کتونکو څنګه چې تاسو وکتله ایس پي سي ټي شاه عدنان صاحب سره هم خبرې وکړلې د متعلقه سټي ډیویژن چې کوم ډي اس پي صاحبانو هغې سره هم خبرې وکړې ایس ایچ او صاحبانو سره هم خبرې وکړلې او چې کوم خلک متاثره شوي هغې سره هم خبرې وکړلې دغه شانتې چې کوم ګینګز ګرفتار شوي د هغې نه چې کوم ریکوري شوي وه په هغې کې رکشا موټرسایکلې لیپټاپ ګړۍ نغدي روپۍ اسلحه او کارتوس په هغې کې موجود وو دا و چې زموږ د نن ریپورټ آینده به د نوي ریپورټ سره ستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږو تر هغې پورې موږ له اجازت راکوئ د لوی الله په امان